الرحمن الرحيم وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد لانتقض بدلالة المطابقة. مصنف رحمت الله علیه شروع ده په بیان د فائدې د قید د توسط الوضع کې. نو د ویډیو کې شرط د پدې تعریفاتو کې قید د توسط الوضع نه ویل غولې نو یو تعریف چې کوم دی دا په بل باندې دا به ناقص شوی لکه مخکې ویلو که د دلالت مطابقي په تعریف کې توسط الوضع دا نه وی نو تعریف دا مطابقي دا به معنی نو ګرځیدل د دخول دا غیر نه تضمني او التزامي پکې شویو دا به داخل شویو. اوس دلته کې دا خبره کوي وای که شرطه دا کې د توسط الوضع دا په تعریف د تضمني کې نه وي نو دا دلالت تضمني د باندې بنقض وارث شو د چانه دا د مطابقینا دسنه د دلالت مطابقینا او دا رنګي دلالت التزامي باندې بنقض وارث شي د چانه د مطابقینا. خوږه به خبره نو دی وکذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد ويوم دغه رنګي کچرته مقید نشي تعریف دچا د دلالت تضمني بذلك القيد په دغه کې د توسط نو لن تقضى بدلالة المطابقة تعریف د تضمني دا به معنی نشي د دخول د غیر نه داخل بشي پکې څه دا مطابقي. اوس دا دلالت مطابقي دا په د تضمني کې دا به څنګه داخل شي ګوري کستاسو خیالي ښه مثلا کله چې کوم دی استعمال شي د لفظ امکان استعمال شي د څه دا د لفظ امکان او بیا په دې باندې اراده شي د امکان عام اراده په د شوتي دا د امکان عام شي نو ګوري کستاسو خیالي لکه دا لفظ امکان لکه څنګه چې د امکان خاص لپاره وځو نو دا غرنګ دا د چا لپاره وځي د امکان عام لپاره وځي کنه نو دلالت د لفظ امکان دا بچا باندې امکان عام باندې دلالت مطابقی دی کنه سبي او حال دا دی دلالت دا دغه امکان عام دا جز د سنو دا د امکان خاص نه و کنه نو د جز د وجنه دلالت چې کوم دی دا تضمنی دی او کدا کل معنا موضوع له کې نو بیا بس شي دا به مطابقی شي پونه شوي او چې کله پکې کې د توسط الوضع ولګي نو بیا چې کوم دی دا اعتراض پینه واردېږي ښه ځکه دلالت دا لفظ امکان په امکان عام باندې مطابقان دا په دې وجه باندې وی چې دا کل معنا موضوع له ده اصله کل معنا او کله چې په دې باندې دلالت تضمني وي نو هغه په دې وجه باندې وی چې دا داخله د پجوز چا کې دا معنا موضوع له کې څه کې معنا نه پوهیږي په دې وجه باندې دا چې دا څه شی دی جز د معنا موضوع له دی وګی کنه وی فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان وی کله چې اطلاق وشي د لفظ د امکان و اريد به الامکان العام او په دې اراده د سوشي نو کان دلالته عليه مطابقه نو وی بدلالت د لفظ امکان په دې امکان عام باندې مطابقي وصدق عليها او صادقي کی په دې باندې انها دلالت اللفظ دا دلالت د امکان په امکان عام باندې دا دلالت د لفظ د علامه او هغه جز باندې دخل فی المعنى الموضوع له چې داخل له پس کې په معنا موضوع له کې نو ګوره مطابقیم شو او سم شو تضمنیم شو کنه ویل ان الامکان العام اوس امکان عام چې کوم دی دا په جز باندې ولې ها وې ځکه امکان عام چې کوم دی دا داخل له پس کې په امکان خاص کې او هو معنی او دا یو معنا دا چې وضع شوی دی لفظ په مقابله د دې کې ایزن عمده کرانګي څنګه چې د امکان عام لپاره دی کنه خاص لپاره څه لپاره دی نو فاذا قيدنا الحد بتوسط الوضع کله چې مونږه مقید کو تعریف توسط الوضع باندې نو خرجت عنه دا دلالت مطابقی دا خارج شو د سنا دا تضمنی نه ولی خارج شو ولأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل ذلك المعنى فيه وإذا كذا دلالة مطابقي فدي إمكان عام باندې د دې حیثیت نه دی چې کینه دا امکان عام دا جز چا دی زمانہ موضوع له دی نه پويږي ها دا
د جز حیثیت نه په دلالت تضمنی کوي او مطابقی خو په کم حیثیت نه کوي د کل کوي نو هغه ځان له وضع د څه شي دی ځان له وضع ده کوي به ویل انها وی ځکه دا دلالت ده لفظ امکان په امکان عام باندې چې د جز وجه نه دی دا مطابقی رښتیا ویل انها وی ځکه دا دلالت د مطابقی په امکان عام باندې دلالت د مطابقی وسه باندې وی لیست بواسطتين دا نه دی په دې واسطه باندې چې ان اللفظ موضوع چې دا لفظ د امکان دا وځ شوی دی لما دا هغه جز د پاره دخل ذلك المعنى فيه چې داخله د جز د معنا پس کې په دې کل معنا کې نه پويږي دغه حیثیت نه دا نه دا اوس دا خبره کوي وای کچر دا کې د توسط الوضع نه وي نو بیا به دلالت مطابقی نه التزامی دا به معنی نو ګرځیدل د سنا د دخول د غیر نه مطابقی و پکې سو دا به داخل شوی وكذلك لو لم يقيد وی هم دا رنگی کچر ته مقید نشي حد دلالت الالتزام هغه تعریف د دلالت التزامی بتوسط الوضع بس باندې نو لن تخذ بدلالت المطابقه التزامی چې کوم دی په د بنقض وارث د چانه د دلالت مطابقینا وی فإنه اذا اطلق لفظ الشمس وی کله چې استعمال د چوشي او عنا به الضوء او په د باندې کس د چوشي نو کان دلالته علیه مطابقتان وی بدلالت د لفظ شمس په دې باندې څه وګورخه مطابقی بوي او په دې دلالت باندې دام ثابت ده چې دا څه شی دی دا دلالت التزامی دی نه پويږي دا دلالت د لفظ شمس په ځو باندې دا مطابقتان هم شو او په دې باندې دام ثابت ده چې دا څه شی دی دا التزامی دی نو ګوره التزامی شو او سم شو دا مطابقیم شو پويږي وصدق علی او صادقی کی په دې دلالت باندې چې انها دلالت اللفظ صدا دلالت د لفظ علی ما خرج عن المعنى الموضوع له واغه معنا باندې چې خارج لسنا نو التزامیم شو کنه نو فهي داخله فی حد دلالت الالتزام نو مطابقی داخل شو په تعریف د چا کې په تعریف د التزامی کې لولا التقید بتوسط الوضع کچر تاکید نو پس باندې نو ګوره کستا خیالي لفظ شمس په ځو باندې دلالت کوي دا د دې حیثیت نه کوي چې دا وضع دې د څه دپاره د ځو دپاره نه پوهېږي لفظ شمس چې کله وضع کې د څه دپاره د ځو دپاره نو د دې وضع د وجې نه د دې دلالت چې کوم دی څه شی دی دا مطابقتن دی او د لفظ شمس چې کوم دی په ځو باندې دلالت د دې حیثیت نه چې د معنا موضوع له څه دی دا خارج دی څه دی خارج دی نو په دې اعتبار سره دا التزامی دی نو مطابقی په یو حیثیت دلالت کوي او التزامی په بل حیثیت کوي هغه د وضع د وجې نه کوي او دې د خارج معنا موضوع له د وجې نه دا کوي نه پوهېږئ وی فاذا قید به وی کله چې مقید کو په دې کې د توسط الوضع باندې نو خرجت عنه مطابقی خارج شو د سنه د التزامینا لانها ليست بواسطه وی ځکه دا په دې واسطه باندې نه دی چې ان اللفظ موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه چې دا لفظ چې کوم دی د شمس دا وضع شوی دی د دغه معنا د لپاره چې کوم خارج د سنه د معنا موضوع له نه ده علم دی قال وایو کنه ها